الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن حديث الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها فكل محدثة ضلالة فكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سنادي فاكر دقالة سي الله جل جلاله عمنا قالوا فالقرآن عظيم فاكر والمهل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيه خلقوا وإيه الدنيا خلقوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تاسي إطاعتك إلى الله جل جلاله أو إطاعتك إلى النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام تسجل الدنيا تعالى نو خلق تیویل چه خلق زرا غلم دے دنیا تا اللہ جل جلالہ وما ته اسلام را کړی او دین را کړی ته هغه اسلام دی بیا الله جل جلاله دا اسلام په پنځه بنیاد په پنځه اقسام کې شری دا هغه پنځه بنیادو سلور بنا سلور شاخنا سلور مقدران دا الحمدلله تیرسل یو کلمه مبارکه د چار انسان به اسلام ته داخلو څخه مخه کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ولی نبی علیه الصلاة والسلام پر آج سپور یا پر اوش سپور پر کومه خوا به د سفر کولی بیا بیا قوم یو کله یو قبیله یو خلق دا به ولدل بیا به ورځکړه چې خلکو خلقوا واوري قولوا لا اله الا الله تفلحون تاسي كلمات بما الله جل جلاله دوم الله جل جلاله وانسان ته پنځه وخت منځ کړي چې ستر نبی عليه الصلاه والسلام شوی معراج خو اخري نو الله جل جلاله ته فرمایل چې تستر زما او ما بندگان ته ورلې کاغور ته چې الله جل جلاله ته ورلې داغه خورانه او چیش تر ته په توفیق ته ورته چلمو الحمد لله منظم آباد تریم انسان ته الله جل جلاله خاص کر د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته الله جل جلاله له دو بنا دوبا بیا الله جل جلاله روزه مبارک کړو روزه مبارک دام الحمد لله ته رسول بیا د روزه سچم انسان ته درې بنا ده دغه درې اقسام پر ځان کې ژوندۍ کړ بیا څلورم
نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خلکو بني الاسلام على 5 ابواب دا پنځه اقسام پنځم څلورم اقسام په دغه کې په دا درې باب هغه دا دی چې تاسو اوس روزه مبارکه وینئ لمونځ مو وکړئ کلمه مو وویلې روزه مبارکه وینئ اوس نو راشئ صدقې وکړئ زکات وکړئ زکات دا د الله جل جلاله د څلورم له بنا د اسلام پنځم شی هغه اوس وخت راسو د پنځم شی وخت را روان اوس وخت پر کېدل هغه الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه حج مبارک محترمو دوستانو الله جل جلاله دا حج مبارک دا یو جلا یو قسم عبادت دی د دغه لپاره وخت مختص دی الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اشهر معلومات الحج اشهر معلومات د حج شپې د حج میاشتې الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي وایي دا ما معلوم کړي نو د پنځم عبادت وخت دا الله جل جلاله معلوم کړي بل الله جل جلاله فرمایي د پنځم عبادت ځای مقام دا هم الله جل جلاله معلوم کړي چې هغه بیت الله شریف ده اور اوس محترمو دوستانو د دغه شو وخت راغلی چې پنځم شی به انسان په ځان کې څنګه راولي اوس نن علما کرام فرمایي مفسرین محدثین فرمایي چې انسانان دپاره الله جل جلاله د عبادت په دوه قسمه راوړي یو بدني بل مالي بدني ودغه وایي چې انسان په نفل باندې ودرېږي صرف نفل وکړي صرف بدن کې ستړی یو مالي راځي چې صرف مالي چې انسان په مال باندې د الله عبادت وکړي د خپل مال زکات او بس خیرات او صدقه وکړه د مدرسې د مسجد د امام او د مقتدیانو د غریبانو مسکینانو خصوصا بالخصوص خپل همسایه غریب د خیال وسات نو بیا الله جل جلاله فرمایي چې اوس انسانانو راسي په دغه حج کې وګورئ حج دا الله جل جلاله مالی عبادت هم کړی بدني عبادت هم کړی کلمه صرف بدني عبادت منځ صرف بدني عبادت روزه مبارکه صرف بدني عبادت بیا څلورم شی دا بیا صرف مالی عبادت چې هغه صدقه او خیرات او حج مبارک دا الله جل جلاله بدني او مالی دواړه کړی دی چې په دغه کې د انسان وخت هم لګېږي په دغه کې انسان بدن هم لګېږي په دغه کې د انسان مال هم لګېږي اوس محترم دوستان هغه خلک و دا حج هم د هر چا لپاره جلا احکام دی عربو لپاره جلا دي زموږ لپاره جلا لکه څنګه ما خلک اته بیت الله شریف کې دننه اوسېږي په هغو خلکو حج فرض دی که غریبو که موړو ولې ورسېدلی چې په وسې پرده بل انسان لرې دی لکه ما ته په ما ته به څنګه کوي علما کرام فرمایي وایي دا انسان به وځان ته ګوري خپل مال ته به ګوري اول وځان ته به دغه ګوري زه لیونی نه یم روغ یم سلامت یم سم سړی دوم بیماره نه یم صحتمند یم لمونځ کوم عبادت کولی شم سفر کولی شم او بل دا انسان به درېیم به دغه شي ته ګوري چې زه چې سټ یم لاړ شم چې څو شپې په بیت الله شریف کې تېروم کم از کم زما دومره مال جایداد پاتې شي پر کور باندې که دا 40 شپې که 45 شپې که 15 شپې دا زما اولاد بیا له لوږې له تندې لاس نه نیسي زما اولاد زما کور ودانه زما بیبي زما مورجانه دا د بل کور ته په کرجه نه نیسي دا نمونه نه دی چې ته خپل کور ټول خلک غر که تباه برباد کړه او ته لاړ د الله احکام پرې کوه او وس علما کرام فرمایي وس من سبا حالاتو کې واچ وای دا رقم ده لکه د صالح علیه السلام د قوم اخوا ستې قوم وځان ته مسلې ډېرولې د صالح علیه السلام د خبر بعد شته کوله نو رنگ به توري نو بس پینې نو بجګې نو بل فلانې نو پر فلانې هغه به الله ته ګرانوله نن سبا خلک هم نه غره کوي وځان ته ګران کړي عبادت یو په تاسو پوری دا څلور کاله 15 کاله حج بیت الله شریف بند ولې علماء کرام پر د خبره قسم خورل وای هي خلکو تاسو د مو دا علی یو کرونا یو مداله یو عذاب یو افت یو مثبت راغل وای دا الله جل جلاله موږ تاسو نه راسو بیت الله شریف پر باندې کړ ولی
علما کرام فرمایي وایي چې کوم انسان دا وایي چې دغه مسجد کې لمونځ نه کوم یا پلانې مسجد ته زه ورځم نه یا زه لمونځ په مسجد کې نه کوم درې پر دوکان او پر کور او پر ډیره باندې کوم نو هغه انسان دا فیصله وکړي چې له ما خدای ناراض دی خپل کور ته مې نه ورغواړم نو بیت الله شریف چې بند وه دا هم علما کرام فرمایي وایي دا خلک پر دنیا دي دا سوچي یو انسان نه یو قوم نه یو ملک نه پر دنیا عالم اسلام مسلمانان دا سوچ وي چې له موږ الله ناراض دی او بیت الله شریف را بند کړو دا الحمدلله خلاص بل محترم دوستان حج دا څنګه عبادت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي الله رسول فرمایي وایي ګورئ هغه انسان چې هغه انسان ته دغه شان موجود دی او بیا هم دا انسان حج ته لاړ نه شي وایي ورځ په قیامت به دا انسان له عیسایانو له یهودیانو سره پورته کېږي کم شان اول دا شی چې کوم انسان ته لاره صفا مطلب د خبرې دا دی که ته په جهاز کې ځې په موټر کې ځې په لاره کې یو داره کم ظالم بادشاه د یو ملک ظالم بادشاه تا له تکلیف ته رسوي یا له تاسې داسې وسایل نه وي ستا سره اس نه وي هغه بل حیوان نه وي له دغه باندې چې ته تک به وکړې نن سبا الحمدلله جهازونه دي یو ملک والا پریشاني ورېشاني نشته وایي جهاز حاجیان صاحبان په خیر په عافیت تللی شي یعنې اول شرط لاره دا صفا شو لاره په خیر په عافیت بیا فرمایي وایي چې کوم انسان په خپل کور باندې دومره نفقه پرېږدي چې اولاد یې په ژوندی وي اولاد د بل له فقر د خلاص وي اولاد د بل له پوره د خلاص وي بیا هم په دغه انسان باندې حج فرض دی او زموږ خلک الحمدلله ډېر دي یو هم داسې انسان نه چې پر حج نه دی فرض اکثر الا ماشاءالله اکثر باندې فرض مګر ځان ته ګرانوي ځان ته پیچي ځان شاته راوړي هغه بیا الله جل جلاله یو داسې افت مصیبت په کور کې ورته راولي یو داسې پریشاني په کور کې ورته راولي چې دی بس پکې غرق یو دا رقم له زړه سکون واخلي خوب ځینې واخلي ارام ځینې واخلي اولاد ورته ناسالي کړي د الله جل جلاله هغه پنځم شی د اسلام رکن هغه دی پر ځای کوي نه بل مان شي دریم شی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و چې انسان دا وایي چې زه لازم حج ته او بیت الله شریف ته کم از کم زما په بدن کې دومره طاقت وي چې زه نفل کولی شم منځ کولی شم عبادت کولی شم و الله جل جلاله ته ژړلی شم به دغه انسان باندې حج فرض اوس انسانانو سوچ واس دا درې شرطونه سره په موږ شته دا اوس هم موجود دي بیا هم انسان دغه کوشش نه کوي بیا هم انسان دغه غفلت پروت دی محترم دوستانو حج دا د الله جل جلاله هغه عبادت دی چې مالی هم سي او بدني هم سي او په حج باندې الله جل جلاله دا حاجي دا رقم د ګناهونو صفا کوي لکه انکشنای الک چې وسله مور پیدا سي علماء کرام فرمایي وایي چې ستم انسان یو حج وکړي بیا له حج را واپس ولې د یو خپل قبیله او خپل کلی او خپل کور ته راغلی بیا د انسان او خپل بدن ته وګوري که دغه انسان په ځان کې سکون پیدا کړي که دغه انسان په ځان کې خوند پیدا کړي د دغه انسان ژوند ته تیر ژوند بدل ولې دا انسان دا وایي چې د الله جل جلاله قبول سره الله جل جلاله قبول کړي نو نن الحمدلله زما حج مفروع ما حج قبول سره نن الحمدلله زه په صحیح معنا والا قبول که انسان حج ته ولاړ شي او بیرته راشي په سفر باندې واپسي او د خیالات سوچونه دا نور هم غلط دا نور هم د اسلام لري دا نور هم په دې کې غرور زیات شوی وای دا انسان د پور نه دا ځان صدا فیصله وکړي چې زما حج الله ته نه دی قبول استغفار دی الله ته دی وزاري نو دوی عبادت به نه ځای درې عبادت به نه ځای کیږي د وخت عبادت د مال عبادت او د مالی بدني وختي دا عبادتونه به نه ځای کیږي الله ته به قبول منظور وګرځي محترم دوستان اوس دا چې وخت د حج ته به انسان کم څوک ځي حج ته به هغه انسان ځي چې دا درې شرطونه پکې پوره شي د دغه درې شرطو بعد که یو انسان بیا هم له حج ځان وګرځي بیا هم له حج ځان پات کوي نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وای د الله رسول الله تو فرمایل وای چې کوم انسان د الله جل جلاله د پنځم عبادت ځان وګرځي د پنځم فرض عبادت ځان وګرځي
الله جل جلاله به ورځ په قیامت دغه انسان غیر مسلم یعنی عیسایان یهودیان هندوان له دغه سره پورته کوي په کتاب کې یهودي راغلی له یهودیانو سره پورته کوي یهودي دا زما استاد دین زما استاد مذهب زما استاد مسجد زما استاد مدرسې او د منبر د غټ دشمن د مځکې پر سر باندې یهودي دی د دین له دشمنانو سره ورځ په قیامت راپورته کېږي خپل مال به انسان ته اور وي خپل جایداد به انسان ته اور وي که انسان ځان لالچي کولی که انسان ځان شوم کړی رویه کړی ځان یې وګرځولی ځان یې وسپمولی خپل مال خپل جایداد به انسان ته اور وي خپل کور به انسان ته اور وي خپل وخت به انسان ته اور وي محترم دوستان هر انسان دا کوشش وکړي چې په خپل کور په قریبانو کې په خپل ځان الحمدلله دومره الله جل جلاله وسلاري ورکړي وي دا انسان حج کولی شي دا انسان دې قطعا نه پاتېږي او اوس د دې په تاوا کې راځي وایي علما کرام فرمایي وایي چې کوم دا قرآن اندازي کېږي د حج غه بیا چې کوم حجان پاتې شي وایي علما کرام فرمایي وایي الله جل جلاله د دغه انسان پر ځای فرشته مقرره کړي فرشته مقرره کړي دا که څه هم د انسان پاتې شي ولې په جهاز کې ځای نه و ټکټ مې نه وختې یا کسان پرسول بیا هم الله جل جلاله د دغه انسان هغه خواري نه ضایع کړي د دغه انسان هغه مینه محبت هلته د دفتر او تر اجاز تر ایرپورټ منډه را ترنډه هغه دور دور تعزیره کوانګه په دې خبر باندې زه ولاړ شم بیا هم د انسان پس الله جل جلاله د دغه انسان پر ځای باندې فرشته استي او انسان چې ولاړ شي حج ته په عبادت کې اوس خرابي راشي او الله جل جلاله قبول شي او ته سوچ وکړه چې ستا پر دې باندې فرشته لاړه د فرشتې به نو څنګه عبادت څنګه سجده وي الله جل شا په تل قبول لې وشته خو هیڅ غلطي نشي کولای اخذ الله جل جلاله جلاله مخلوقات د مځکې پر سبب بل محترم دوستان حج شپې دي په دغه وختو کې و انسان ته اول د دغه معلومات خامخا ځان ته حاصلول چې دا انسان دې دا سوچ وي چې آیا زما په جدل کې ماته حج تا کنست که دغه انسان دغه تحقیق په خپل جایداد کې په خپل مال کې نه وکړي که دا انسان څه هم په حاجر نه وي بیا هم دا انسان ګناهګار کېږي ولې تا د پنځم عبادت هغه بس نه وکړی تا د پنځم عبادت سوچ تصور ذهن نه کوي جوړ دې ګناه ځان وساتي کم از کم شاته وګورئ خپل مال دومره دی یا صحیح پات غاړې خو د خلاص شولې دومره دی هو اوس نو تیاري وکړه ځان مه شاته کوه ځان مه مشغوله کړو د دنیا په شغل کې ځان مه مشغوله کړو په اولاد کې ولې علما نبي علیه السلام نه فرمایي وایي چې نیک انسان ورځ د قیامت لپاره توشه د انسان لپاره دا ده چې هغه انسان نیک اولاد په خپل کور پر خپل مینې لري دا نه فرمایي چې نیک مال چې مال دی دا نه فرمایي چې خپل غټ عزت دی پلار سردار نواب ملک وي خان وي یو غټ عالم وي یو غټ صوفي حضرت تصوف علی مګر اولاد هغه رقم نه مګر دا انسان دا سوچ نه وي چې زما د آخرت ته شب برابر شو دا انسان اولاد د نبی علیه السلام اولاد شولی دی نبی علیه السلام عزت قدر نه دی شولی چې کوم انسان په خپل غالبا عزت قدر پات شي به دا انسان جنتي دی ورځ د قیامت ته شوی دا یې نه فرمایلی چې اولاد مال پاتې شي ډېر جایداد پاتې شي د انسان لپاره توشه ده دا یې فرمایلی چې کوم انسان اولاد نیک صالح پرېږدي دا دغه انسان لپاره توشه ده نو باید چې انسان خپل مال ته وګوري او انسان که چیرې بل علما کرام فرمایي وایي که چیرې انسان دا تصور دا سوچ وکړي چې پر ما خو یو حج فرض ما وکړی و دوه مر بیا را باندې فرض دی ولې بیا الله جل جلاله دومره جایداد را کړی وایي دا انسان دې وځان ته وګوري که چیرې دا انسان وس توفیق د عبادت اته لري دا د ولار سندري لکه دا الله دې دیدار د خپل دیدار د خامخا وکړي د نبی علیه الصلاه والسلام د روزي مبارک دیدار د خامخا وکړي او که چیرې دا انسان لږ بیمار وي دا انسان د راپورته شي هغومره د خیرات وکړي صدقه دې وکړي ولې دغه صدقه دا ډېر افضله ده تر دغه چې ته ژوندی او د حجه پاکه او که بیا هم چیرې دا وایي چې زه صدقه کم کوم او د هغه نه علاوه خیرات غم کوم حج هم کوم
بیا دغه انسان حج بدل محترم دوستان نور تفصیل باسو په حج کې بیا ان شاء الله روان جمعه بل جمعه بل سره کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الرحمة واجعلنا منهم وأخر الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت شمل الله وفرق جوع الله اللهم دمر أخبارهم لا السمر على الإسلام والسلمان فالرجال فطول بك طول بني كرامتك طول بك أخبار خصوصي فضل وكي يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان دي هي دنيا رصاصين فالرجال طول قبرون ورمانواتي طول قبرون جنة برچوبة رچور وبزي طول پر حال باندې رحم وکي يا الهي بس موږ دې پر حال باندې راسو يا پر موږ باندې خصوصي رحم کرم وکي يا الهي سمر على الاسلام مسلمانان پریشان دي تخلع عيب پریشانی ولري کې يا الهي سمر على الاسلام مسلمانان بیماران دي کله کورو دي کله هسپتالو دي کله حاضر مجلس کې يا الهي تخشفای کامله عاجله دائما مسلم رو ته برخه کې يا الهي سمر على الاسلام مسلمانان دي بیروزګار ته خیر رزق برابر کې يا الهي سمر على الاسلام مسلمانان اولادونه نه لري ودغه ته نیک صالح اولادونه نصیب کې اولادونه نه دي پر نافرمانه دي پردگار سره موږ هدایت الصراط المستقيم توکي يا الهي سمر على الاسلام مسلمانان شهداء کرام نور علماء کرام مفسرين محدثين دي ودغه ټول قبرونه ورمنو کې خصوصا افتخار الهي نور على الاسلام مسلمانان وپردگار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار بعدد قطرات الامطار يا الهي فتمام على الاسلام مسلمان خير رحمت برلون وره فتمام على الاسلام مسلمان خير رحمت برلون وره يا الهي سمع على الاسلام مسلمان دي پردگار د حیوانانو په توفیل پردگار د خپل نبی علی السلام په توفیل یا الهي د مساجد د منبر او د مدرسو په توفیل د علماء کرام او مشايخ په توفیل يا الهي فتمام على الاسلام مسلمان خير رحمت برلون وره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام وعلى اله وعلى اصحابه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته.